السلام علیکم زما خوږو کتونکو. زه نن تاسو سره د سرسو د ساګ یو ویډیو شیر کوم. په دې ویډیو کې ما تاسو سره دوه ترکیبونه شیر کړي دي د سرسو د ساګو. نو تاسو زما ویډیو اینډ پورې وګورئ، نو تاسو به دواړه طریقې زده کړئ. دې دپاره مونږ د پټي نه تازه سرسو ساګ واغشته، او د دې د صفا کولو طریقه دا ده چې د دې سر کې دا ګلونه دي ښکلې یلو کلر کې ګلونه دا نیسي، نو دا ګلونه به هم ترېنه مونږ کټ کو وابخلو، او د دې نه به مونږ تازه د دې چې کومې پاڼې دي فرش پاڼې دي نو دا به مونږ ټولې والو، او د دې نه تنې نه به دا پاڼې مونږ جدا کړو دې طریقې سره. د سرسو د ساګو پتې ما صفا ووینځلې، او په دې کې بیا ما کټ ولګو. د دې پاڼې دې طریقې سره ما کټ کړې، دې کې شګه وغیره نشته، دا بالکل صفا شو اوبو سره. بل سایډ ته په چوله باندې ما په یو دیګچې کې اوبه ګرمې کړې، او په هغې کې ما خپل مقدار سره نمک واچو، او په دې کې به د سرسو د ساګ پتې چې کوم ما کټ کړي دي نو دا به ټولې زه دې کې واچوم، او د دې دا ډکن به مونږ 10 منټو دپاره بند کړو، او دې له به ښه جوش ورکړو. اوس 10 منټ بعد دا ما یو چني کې د اوبو نه صفا چان کړو، او دا ما ځان ته کېښول. دا تاسو فریز کولی شئ، څه ټایم هم پکاري، نو تاسو ځان ته تازه ساګ تیارولی شئ. د سرسو د ساګو ترکیب ډیر آسان دی، او دې ته صرف تړکا لګول دي، او تاسو یې دې طریقې سره دې ته تړکا ولګوئ، نو تاسو به ورسره بیا ګوتې وخورئ. نو په دې فرای پین کې ما یو چمچ آیل ګرم کړو، او په هغې کې ما خپل مقدار سره 2 پلیټه سرسو ساګ واچو کوم چې ما جوش کړی و. دې ټایم کې به زه اوس دې کې د لسن پیسټ واچوم، او سرخ دردره مرچ به واچوم. خپل مقدار سره به دې کې زه دا دواړه سیزان میلو کړم، او دا به لږ شانې حل کړم. د چا چې څومره مقدار کې خوښي هغومره پکې لسن پیسټ او دردره مرچ اچولی شي. دې کې به نمک مو خپل حساب سره میلاو، ځکه چې دې کې جوش ټایم کې ما نمک هم اچولی و، نو خیال سره به په دې کې نمک میلاوئ، ځکه چې دنه پکې زیات نشي. زمونږ د سرسو ساګ ریډي دی، نو دا به زه دې فرای پین کې یو سایډ ته کېږدم، او په دې کې به زه 1-2 انډې ایډ کړم. انډو دپاره دې کې ما لږ ایکسټرا آیل واچول، ځکه چې ضرورت و کم و. نو دا چې ښه فرای شي، نو فرای کولو نه بعد به دا د ساګو سره مونږ حل کړو. نو ماشاءالله زمونږ د سرسو ساګ یو ترکیب دا و، او دې نه بعد تاسو دا وګورئ، نو زه تاسو سره بیا د بل ترکیب هم د دې شیر کوم. نو زمونږ یو ترکیب ریډي شو، او که ستاسو زما دا ویډیو خوښه شوه نو زما ویډیو به شیر کوئ، لایک کوئ، او ما ته به کمنټ ضرور کوئ. هم په دې ویډیو کې به زه تاسو سره اوس د سرسو د ساګو دویم ترکیب شیر کوم، نو تاسو زما ویډیو اینډ پورې ضرور وګورئ. دې پین کې ما اوس آیل ګرم کړو، او په دې کې ما خپل مقدار سره یو پاو قیمه واچوله. دا به فرای کړم لږ ټایم دپاره، او په دې کې به سرخ دردره مرچ او لسن پیسټ واچوم، او نمک په خپل حساب سره هم اچوم. په دې کې به مونږ پاوډر سور مرچکې اچو، ځکه قیمې دپاره لږ سپایسز ضرورت وي. قیمه فرای شوه، او په دې ټایم کې به اوس زه دې کې د سرسو ساګ خپل مقدار سره میلو کړم، او دا به زه دې سره لږ ټایم دپاره فرای کړم. نو الحمدلله زمونږ دویم ترکیب هم تیار دی د سرسو د ساګو. که ستاسو زما دا ویډیو خوښه شوې وي، زما ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، او ما ته ضرور کمنټ کوئ، ځکه چې په دې زما حوصله افزایي کېږي، ما ته پته لګي چې زما کتونکي زما ویډیو خوښوي او که نه خوښوي.